بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورۃ القیامه د قیامت بیان پکې شوی دی. الله پاک د قیامت په ورځ باندې قسم خوري او مکی سورۃ ته 30 آیاتونه دو په دې کې رکوګانې دي. او دا خبره مخکې بیان شوی و چې مسلمانانو ته دا حکم دی چې اول خو قسم خوري نه، او که ضرورت راشي نو بیا به الله په ذات او د الله په صفات باندې قسم خوړی شي. په قران کریم باندې چې کله ضرورت وي، خو الله تعالی چې کوم دی هغه بادشاہ دی. اگر هغه کله د قیامت پر ورځ باندې قسم خوري، کله په قومي باندې خوري، هغه د دې احکاماتو پابند نه دی، خلق پابند دی. نو الله فرمایي چې قیامت باندې مې ما قسمی لا اقسم بیوم القیامه. دا عربی د ګرامر مطابق دا چې زینو کې دا لا ذکر کیږي، لا اقسم، خو معنا به د اقسم کیږي. او په دې کې نور مطلبونه علماء کرامو ذکر کړی دي. خدا د ټول نه آسان چې لا اقسم معنا یعنی اقسم چې الله زائده وي، د دې معنا نه وي. خدا په کلام کې د خپلوالي لپاره په عربی کې ذکر کیږي. نو الله فرمایي د قیامت پر ورځ قسم خورم او په هغه نفس چې هغه ملامت کوونکې دی ځان لره. دا انسان چې دی کنه الله ول نفس ورکړي دی. نو یو بیا د نفس درجی دی، یو نفس اماره، هغه نفس چې انسان ته حکم کوي د ګناهونو، دا او کا مشورې ول ورکړي. نو یو انسان چې په دین سره، په ایمان سره او په خو اخلاق سره د الله په تابعداري سره ځان پابند کی، نو بیا د نفس کنټرول شي. نو بیا د نفس لوامه وي. دا نفس بیا ځان ملامت کوي، که څه غلطي دی وشي نو بیا ځان ملامت کوي. تا دا کار ولې وکړو، ورته خدای الله پاک په خپه کیږي او تا دا کار ولې وکړو. او دا رنګ نفس لوامه چې انسان نیک عمل وکړي لیکن دې ځان ملامت کوي چې مړ دا خو ما لګو کو، ما ډیر ولې نه کو. نو دا نفس لوامه دام ښه نفس دی، لکه خپل ځان ملامت کوي. او چې بیا دې نورم په ایمان کې ترقی وکړي، په نیکو اعمالو کې، نو بیا هغه ته نفس مطمئنه وي، بیا هغه د الله په دین مطمئن وي. او بغیر د دین نه ولا یعنی زندگی خوند نه ورکوي. نو دا نفس لوامه دام یو ښه نفس دی. نو الله په قسم خوري. الله په قیامت مې قسمی، په نفس لوامه مې قسمی چې خامخا تاسو به ان دوباره ګور جنګي کېږي. ښا قیامت ګور را روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه. الله وی قسم خورما په ورځ د قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه. او قسم خورما په هغه نفس چې هغه ځان ملامت کوي. نو هغه نفس ځان ملامت کوي کنه، دام ښه انسان وي. چې څه غلطي تی وشي بس توبه وباسي، که پر دې حق یې غور کی، نو دا نفس لوامه ځان ملامت کوي. الله وی په دې باندې قسم خورما چې خامخا تاسو به دوباره جمع دي کېږئ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. آیا ګومان کوي، الله وی دا انسان دا ګومان کوي ان لن نجمع عظاما، دا چې هرګز به مونږ را جمع نه کړو دا اډو کې. دا انسان دا ګومان کوي چې دوباره جمع دي کوي نه شمه او زه اډو کې. الله پاک ویل نه بلا ان ولنا الله موږ را جمع کوو، دره اډو کې را جمع کوي شمه. قادرین علی ان نسوی بنانا. الله په دې حال کې چې قدرت لرم په دې خبره چې زه برابر کما بنانه دا بندونه، د ګوتو دا بندونه نه دي. الله پاک وی دا انسان خلاصه کوي، دا بندونه نه دي. او دا ګوتې وړې وړې الله پاک دا ټول برابر ویشم او بیا پکې یعنی سا ور اچوي شم او دوباره انسان جمع دی کوي شم. الله دې پیدا کړي ما دي. نو بیا علماء وی بنان اصل کې دا بندونه دي. نو دا بندونه واړه دي کنه. نو چې څنګه دا بندونه لکه خر کله کله وی کنه وی بند مد یو خوږي، او بند کې مې چې کومه وی درد دی، مطلب دا چې ټول بدن یو خوږي. نو دا رنګ الله پاک دا بند چې کوم نه تعالی هم زو برابر ویشم او دوباره تا ټول پیدا کوي شم. او بل وکي وی دې تم نقطه دا علما فرمایي
چې دا بندونه چې دي کنه په دې ګوتو کې که تاسو خیال کړئ نو په دې باندې په دې ګوتو کې یعنې داسې دا تارونه شانتي تیلي راغلي دي او دا په دې بندونو کې د خدای پاک د قدرتونو دا نری نری تارونه الله پاک دا نری نری تارونه دي په دې لاسونو کې چې ښکاری کی دا خلک چې ګوته لګي کنه خدا دې ته پاره کنه د یو انسان بندونه دا نخي دا تارونه دا د بل انسان نه ګوري جدای د دې وجه نه د پخوانه دا طریقه ده چې خلک ګوته لګي دا قطه ګوته نو په دې نورو ګوتو کې بندونه دي د یو بل جدا جدا د هر انسان غوري فرق دی پکې او د دې وجه نه عدالتونه هغه چې کوم دې ګوته تسلیمي کنه چې چا ګوته لګولي د خطې نه کړي او عدالتونه د پخوانه وي نو دا په دې بندونو کې ملک کمالات دي نو الله دا واړه واړه بندونه نه دي کته او ته خیال کړی چې انسان اجلا تارونه دي شان دي پکې او د هر انسان دا ګوري جدای نو دا د برابر وي شموي دا واړه واړه نه دي او ټول انسانان وي پیدا کوي شم نو الله وی ورنا موږ قدرت والا یو په دې خبره چې برابر کوم درا بندونه بل یرید الانسان لیفجر امامه بلکې اراده کوي دا انسان الله دا نافرمانان انسانان چې دا اراده کوي لیفجر امامه چې دا نافرمانی وکي امامه په وړاندې زمانہ کې یعنی هر انسان چې کوم نافرمان دی کنه نو بس دې دین ته تابع کیږي نه بس دا اراده چې بس ما سم نافرمانی مې وکړي خواهشات مې پورا کړې حرام او حلال نه ګوري او وسم د دې نافرمانو دا اراده ده الله وی چې پر روانه زمانہ کې بس نور نافرمانی وکړي د ګناهونو اراده لري يسأل ايان يوم القيامه او تفوسون کی چې کله به وي ورځ د قیامت دوی به خنداګانې کولې کنده کافران وسم دا کافران دا خبره کوي نافرمانه او دا به کله او دا هغه ځای نه څوک راغلي دي نو دا تاسو کې چې قیامت پکلای نو الله وی پته بته ولګي ښا فاذا برق البصر پس په هغه وخت کې اوپړه کېږي دا سترګې د یره د وجنه چې خلک دوباره جمع شي کنه نو د یره د وجنه به سترګې ټینګي نه په یو ځای سم پړکیږي را پړکیږي به د حیرانتیا د وجنه سم کته بنشي یو شي تا وخسف القمر او الله فرمایي چې بینور شي دا سپومې چې کوم دی ان دې نه رڼا لري شي او بیا دا یعنی قیامت شي وجمع الشمس والقمر او راجمه کړي شي دا انور او دا سپومې دا انور او دا سپومې به راجمه کی څه مطلب شو یعنی په بینو دا کېدو کې رڼا به د سپومې نم لرشي رڼا به کوم دی د انور نه تک تور به پاتې شي او بس بیا به کوم دی سمندر کې ورتاو کړي شي او بیا په سمندر باندې کوم اور بل شي او دا بیا په دوزخ کې شامل شي نو الله فرمایي وجمع الشمس والقمر او راجمه کړي شي دا انور او سپومې يقول الانسان يومئذ اين المفر ويب انسانان په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې اين المفر چې کوم ځای کې د تختیدل یعنی بیا به انسانانو چې اوس کوم خو تختو دا خو تختیدو ځای نشته الله فرمایي کله هرگز ذات نه دا تختیدل نشته لا وزر نشته دې ځای د پنا الى ربك يومئذ المستقر تا پروردگار ته اے انسان په دغه ورځ کې په دغه وخت کې المستقر قرارې نیولې ان ستا پروردگار د اوس خلق ادا مخلوق قرارې نیسی او ټیکاو بنفي څوک په کومه جنت ته دي او څوک په دوزخ ته دي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر خبر ولکیږي ولا انسان هر انسان به خبر کړي شي په هغه ورځ بما قدم په هغه عملونو چې د کم کړي دي د نیکۍ کوم عملونه یې کړي دي واخر او چې کوم روسته کړي دي کوم عملونه یې نو کړي د نیکۍ چې کوم عملونه د کړي دي او چې کوم ته پاتې شي دي دغه به خبر وکړي شي چې تا پلان کې موږ کړو او قبل دې نو کړي او دا نیک کار دې کړو دا نیک کار دې نو کړي یا بل ترجمه خبر به ور کړي چې هر انسان ته په دغه ورځ باندې بما قدم په هغه عملونو کاغه نیک عملونه وی کبد عملونه وی خو دې په کم په خپل کړی وی نو ته به دا غینم خبر شي
واخر او هغه عملونه چې د کوم رستو کړی وي ان د مرګ نه پس کنيک عملونه چا د په طریقه باندې کړو یا بد عملونه چا د په طریقه کچا نیک لار اختیار کړی و لکه مثال په تور چا یو مدرسه جوړه کړې ده نو کله مړم شو او د مرګ نه پس بیا چې کوم دي خلک پاره کې سبقونه وي او خلک په کې د دین کار کوي او بل طرف ته یو انسان دی هغه بد عملونه په دنیا کې هم کاوله او داسې طریقې اختیار کړه د ګناهونو یو ځای جوړ کړ چې د مرګ نه پس هغه کې بیا ګناهونه کیږي نو ته بیا دا نه خبر شي او دنه به تاسو کیږي خبر به کړی شي هر انسان په هغه ورځ بما قدم په هغه چې د کوم په خپل ژوندۍ کې کم کړیو کنه کوم عمل کړو کبري کړو واخر او هغه چې د کوم روستو پاتې کړی د خلکو ته د نیکۍ لار پرې خو د نیکۍ یو کار پرې خو یا د بدۍ یو کار پرې خو د ګناهونو هغه طریقې خلکو ته خولې وي دا تاسو په دنه کېږي او الله پاک ته تاسو هم ضرورت نشته هر انسان په خپل پوهه وي بل الانسان على نفسه بصيرا بلکې دا انسان په خپل ځان باندې الله وی بصیرت عالم دی الله دې په ځان باندې عالم دی په ځان خبر دی چې ما کوم نیک عمل کړي کما بد کړی دي نو هر انسان هغه په خپل ځان باندې بصیرت هغه گواه دی او په ځان باندې دلیل او حجت دی خدا خو الله پاک هغه پرشتوم لیکلي دي هر څه خبر قانون ته برابر ده اندامونه مدد کم دی هم گواہی کوي لیکلم شوی دي الله تم پتا ده نو الله فرمای هر یو نفس دا خبره معلومه ده ولو القى معاذيره اگر کده پیش کی معاذيره خپل عذرونه کده خپل عذر پیش کی خو دته پتا ده چې ما څه کړیو یا ولو القى معاذيره اگر کده راخته کی معاذيره خپل پردي الله کده په دنیا کې یو کار صحیح کنه نو کده پردیم راخته کی خو ته خو پته ده کنه پسانو په خپل گواہی کوي او کنور خلک دې خبر نه مشي ولیکن نظر اندامونه به گواہی کوي دې په ځان گواه دي لا تحرك به لسانك لتعجل به دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله جبرئیل علیہ السلام به وحی راوړل په ابتدا کې نبی علیہ السلام دبا د پدې یاره چې مانوي اصل چې زبې پوهه نشم او ير را نشي نو د جبرئیل علیہ السلام ته برغ لستل کول هغه به وحی کول او نبی علیہ السلام به هغه سره برغ آیاتونه لستل نو دا به نبی علیہ السلام ته ډیره ګرانه شو ځکه دا غنه به ځان پوهه کو بیا به سره برغ لستو بیا به هغه مطلب هم ځان ته پوهه کو بیا به یاد ساتو نو دا آیاتونه نازل شو دا رنګ مخکې یو ځای کې تیر شي شپاړه سوه پارا کې الله پاک وي ان جبرئیل السلام سره برق لولا ما اول هغه ته وګدا او چې وګدا کې دی په مطلب به پوه شي تاسو به یاد شي او مطلب به پوه شي او ثانه يرکیږي بنا الله دا نمازي موارده لا تحرك به لسانك حرکت مو ورکوا اے نبی علیہ السلام به په قرآن کریم سره خپل جبه مبارک لرا یندا هغه سره چې کوم دی برق مو آیا دا مطلب دی لتعجل به د پاره دې ته تعظیم کې په دې قران کریم سره ان علینا جمعه بشک په مونږ باندې الله وی جمعه دې قران کریم جمع کولی صاحب سینې مبارک صاحب زړه مبارک کې ان ستپه چې تاسو بدا یادېږي او د دې په مطلب به ته پوهیږي او دا به تاسو یاد ساتئ شي نو بشک په مونږ باندې جمع کولی صاحب سینې مبارک په زړه مبارک کې وقرانه او الله په ما باندې د دې لوستلی چې دا به دا چې کوم دی الله دا ما دې مواري ده چې به دا بیا په تاسو په جواب باندې لولم ان ته بیا لوستې شي او چې کله جبرئیل السلام اول ولی الله پاک دې اول ولم انما پرشته اول ولی نو بیا دا غي په ته ورپسې کېږي او بیا دا غنه رستو دا ډولا فاذا قرأناه فاغ وقت جمونګه دا اولولو انما پرشته ته اولولي فتبع قرآنه نو پس تابعداري کوا اے نبی اسلام
د جبريل عليه السلام د لوستلو قرآنه یعنی قراءته تدل لوستو تابعداري کوي چې دې لولي نو بیا په تل ولا برغ کوم یو سره لولو ما او الله چې هغه بیا اولولي بتا باندې ته اولولي نو بیا به زه وضاحت هم تاسو کوم دې په مطلبونو هم تاسو وکړو ثم ان علينا بيانا نو بیا علماء کرام فرمایي چې دا احادیث مبارک دي کنه دا د قران کریم بیان دی اندام الله پاک نبی رسول الله ته وحی کړی واچو دې دا مطلب شو دې دا مطلب شو ثم ان علينا بيانا بیا بشکا الله په ما باندې لازم دی دې بیان اول کلا بل تحبون العاجله دا بیا هغه مضمون ذکر کیږي چې نافرمانی کی خلق کافرانه او نافرمانه خلق نو الله تعالی فرمایي چې تاسو دا نقد شي دا دنیا هم ډیره خوخه ده دا نقد ده کنه او آخرت هم ير کړی دی هغه یو قسم ادار دی کنه یو قسم قرض دی کلا هرگز دا څنګه ده الله بل تحبون العاجله بلکې تاسو محبت کوئ العاجله دا هغه کور سره چې هغه نقد دی الله دا دنیا نه ده دا خو نقد ده کنه مخه ته حاضر ده تاسو دې سره محبت کوئ وتذرون الاخره تاسو پرې دی اخرت ان اخرت له توجه نور کوي نو الله دې خبره پکار نه ده وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الله ډیر مخونه بوي په دغه ورځ باندې ناظرة تر تازه اخرت کې ډیر مخونه تر تازه ښه الله دې موږ نصیب کړي الى ربها ناظرة خپل پروردگار تبا کتون کی وی ډیر خلک خپل پروردگار دیدار وکړي بعد بختور بکی هر وخت ول الله دیدار کوي څوک بسار او ما خام کوي او څوک په جمعه کې په هفته کې کوم دی یو پیره کوي نو الله فرمایي ډیر مخونه په دغه ورځ باندې هغه تر تازه او وجوه یومئذ باسره او ډیر مخونه په دغه ورځ باندې باسره چون کړي شي چې سم دا مخونه به چون کړي دي کافرانو او ګناهګارو خلکو خفګانه او دا یقین وکړي چې مصیبت پر را باندې عذابونه پر را باندې راځي چې سم املال علامات کی نو ډېر مخونه په دغه ورځ باندې هغه چون کړی شي وی تظن ان يفعل بها فاقره او دا ګومان وکړي او دا یقین وي چې او به کړی شي د دوی سره فاقره هغه مصیبت چې هغه ماتون کی وی اډو کی دملا اصل کې فقار دملا دا اډو کې دی کنه دا کړای نو دا څه مصیبت چې سم دا اډو کې علماء کی دملا دا ناغه ته فقره وي نو کافرانو د نافرمانو سره بدا خطرې چې اوس پر باندې مصیبت راځي عذابونه برا باندې راځي او الله تعالی وی دا راوستي شمه ها لکه انسان وی تاسو چې کوم دی خپل بیمار ده د ځنګدن په ټیم کې ناسې کناس نه وي دا روح را اورتی کی روح را روان شي کنده خپل طرف نه او دا را روان وي فرشتي ته قبض کوي او دا روح چې کوم دی مړی ته راورسیږي نو چې مړی ته راورسیږي نو په دغه ټیم کې د خپلوانو سره انتقال شي او بس وقیل من راق یو بل ته وی لکه څوک دمګر راولي او څوک راولي چې اوس دمې کی اګه بیا ډاکټرانو د علاجونو نه بیا نا امید دي وقیل من راق ان څوک دمګر شته یاره ولو او دغه مړی دغه چې ځان کدان شروع وي دا غم دا یقیني چې بس دا اوس فراق دی او د خپلوان نه جدا کېږم او د مان نه جدا کېږم او د دنیا نه جدا کېږم هغه دا یقین راشي او ولتفت الساق بالساق الله پاک یو پندای د بل پندای سره یو دی شي د دې دا مطلب هم کې دی شي چې د سختۍ د وجنه د خپې اړي را اړي ځنګدنې کنه نو یو پندای بل پندای یو دی کیږي یا دا چې ولتفت الساق بالساق دا پندای د بل پندای سره یو دی شي ان دې طاقت هم نه لري چې بیا د یو بل نه پندای جدا کی دا خو پکې روح نه هغه روح ته بس بیا خو وتهږي بازار کې بیا د خپې پرتی وي او په دې مړی کې لاسا او دا اوري
او عبد الله بن عباس رضی الله عنه مطلب هم بیان کړی ولتفت الساق بالساق او دا ساق په عربی کې څنګه پندای دا وی نو دا رنګ سختي ته ویل کېږي نو هغه یو سختی به د بلې سختۍ سره میلاو شي یو سختی دا ده چې بس آخري ته نه دی د دنیا نه جدایي او بل سختی چې کوم دی هغه دا چې مخ ته آخرت را روان دی د قبر زندگی ته لا پرته ده نو یو سختی او بل سختی به یو دی شي د دې وجه ابن عباس به وی کنه هما همان هم الاهل والولد وهم القدوم على الواحد الصمد ودا دوه قومونه دي یو چې کوم دی د خپل اهل او عیال د بچو او د دنیا د پاتې کېدو د مرګرو او د خپلوانو یو سره دغه فکرې او بل طرف ته الله ته پیش کېدونکې دي دغه فکر مو سره او الله فرمایي چې اے انسان په دغه وخت کې بس بیا ستا رب طرف ته هغه شړل وي او رب ته چې کوم دی ان حاضر ولې کېږي نو چې څنګه دغه ځنکدن په ټیم کې دا چا چې ځنکدی دې څه کوي شي نه دا خپلوان څه کوي شي نو دا رنګ الله تعالی فرمایي چې آخرت کې بس ټول اختیارات الله زما دي کلا اذا بلغت التراقيه الله فرمایي هرگز داسې نه ده اندا ګمان مکوئ چې کنه الله قدرت نه لري الله د قدرتونو والایم اذا بلغت التراقيه فاغه وخت چې اورسیږي دا روح التراقيه دې ګورګوړی تا تراقي جمع ترقوتن په عربی کې دا امرای چې کنه خلک د ګورګوړې وی کنه الله چې کله دا روح هغه تر اورسیږي وقيل من راق او ویل شي من راق چې څوک دې دم غره ان څوک دم غره وشتا د خپلوان یو بل دوی کنه څوک ورشه راي ولا څوک راول چې سورتياتینو ته وسوي یو ترجمه ده او بل ترجمه دام ده چې هغه روح ته قبض کی ملائکی نو ملائکی د اسرائیل علیه السلام سره راغلي وي نو هغه ملائکی یو بل ته وي وقيل من راق او ویل شي من راق چې څوک اوچتون کې او پورته کون کې دې روح لرا ان هغه ملائکی له بل ته پوښتنه کوي چې څوک په وړي د روح د ملائکی د رحمت په وړي او که ملائکی د عذاب په وړي کوم خوا به وړو د یو بل ته پوښتنه پکې کوي نو بیا د راق دغه معنا ده وقيل من راق وظن او دغه ځنکدن والا کس دغه مړې دې مړکیږي نو هغه دا یقینو کې دا ګومانو کې یقینو کې انه الفراق چې بشک دا هغه فراق دی جدایي ده د دنیا نه بس دل دي دا هم دا یقین راشي والتفت الساق بالساق او په وشي او پندای د بلې پندای سره د سختۍ د وجنه پندای یو بل سره میلاوي یا په وشي او پندای د بلې پندای سره ینه هغه پندای دی بل نو چې توی بیا نشي په یو بل پرتی وي بیا دومره طاقت هم نه چې هغه پندای اوس د یو بل نه جدا کی الى ربک سا پروردگار ته یوم اذن په دغه ورځ باندې په دغه وخت المساق هغه شړل وی او بوتل وی بس رب ته بیا حاضرې او الله فرمایي دا انسان وکنه د دنیا نه لاړ وسو او دا دومره نافرمانو چې نه ایمان راوړو نه منځونه کولو او بس دین دروغجن کو مخې ګرځاو الله تکبر باندې کو خاله خپل مرګرو سره خپل پارټۍ سره او خپل کور کې بل لوی ولا چې ما دا کمالو کو ما دا کمالو کو الله تعالی پر تبعیدا د مرګ پټین کې تا د پر تبعیدا په قبر کې تا د پر تبعیدا چې دوباره جنگ کېږي تا د پر تبعیدا په دوزخ کې هلاک شي تباہ شي او دا انسان نه دا ګومان کې جبردارنګ پیدا یم اسی بس لکه زناور ابس خورم با اوس کم با او د کېګم با او تاسو ګینه نشته الله پاک وي دوباره جنگ کوي د شمګورې ها اے انسان د منی چې کوم احساس کوي هغه منی چې کوم دی پر رحم کې د زنانا هغه ورتا وکړي شي او دا هغه څورې په کې پرتای بیا دا غین وخت د وینې ټوټه جوړ شي منجمده جمشي دا غین په بیا چې کوم دی هغه د وخت ټوټه بیا به کې اډو کې بیا دا غې د پاسه وخه بیا به الله پاک روح ور واچي او برابر انسان جوړ شي او بیا
الله پاک کوم نارینه پیدا کوي زنانه الکان پیدا کیږي جنکۍ پیدا کیږي نو چې کوم رب دا کارونه کوي شي نو هغه قدرتونو والا نه دی چې دوباره د امر چې کوم دی جنتی کی بشک بالکل قدرتونو والا دی فلا صدق ولا صلى الله دې انسان تصدیق نو کړي یعنی ایمان نو راوړې ولا صلى نه منځونه کول نه فرمانه انسان دا کفر کو هغه خو بالکل ایمان هم نه راوړي نه منځونه کوي ولكن كذب وتولى لیکن ته تکذیب کړو حق دین نه منل الله نظام نه منل وتولى او د اعراض کړو مخ ګرځولیو د الله د نظام نه د الله د قانون نه او دا د سوچ نه کوي دا پیدا کړی چا ما دا نظام بنه منم ثم ذهب الى اهله يتمطى او بیا دې تلې خپل اهل او عیال ته خپل بچو ته خپل مرګرو ته هغه سره مشغول او يتمطى چې فخر او لوی کولا لوی به کولا هغه پلانکی ته مې دا خبره وکړه هغه پلانکی ته موږ شکست ورکړو او د دین خلاف موږ دا کار وکړو دا کافران په دې فخرونه کوي کنه او دومره مسلمانانو وي مړ کړو او دومره نه فرمانی وکړه دا رنګ نه فرمانه خلکو نو الله وی په خپل مرګورو کې لالوی کولا نو په دې پته ولګي اولا لك فاولا الله وی هلاکت ته تعالی پارا فاولا پس بیا هلاکت ته ثم اولا لك بیا هلاکت ته تعالی پارا فاولا بیا د هلاکت ته الله وی بیا په هلاکتونو او په تباہی کې ته کوم دې مبتلا شي آیا حسب الانسان ان يترك سدى الله فرمای آیا ګمان کوي دا انسان ان يترك سدى دا چې دې په پرې خو دې شي سودا محمل اندې په پرې خو دې شي دا رنګي سودا دا مطلب چې نه بوته الله سو حکم کوي او نه به سره من سره من کوي دې دا رنګي بس د ګرځم را ګرځم آزاد الله فرمای آیا انسان دا ګمان کوي چې دې پرې خو دې شوی دې سودا یعنی آزاد چې دا رنګي دا آزاد ما او بس خپل مرضی ژوندۍ به تیرو الله دا بنئ حساب بدی کیږي اگر څوک دا به څنګه پیدا شي دوباره الله فرمای الم یکون نطفه من منی یمنا آیا نو دا انسان یو ساس کې د منی یمنا جگہ چولې کیږي پر رحم کې وروا چولې شي او دا غینه الله پاک ته انسان پیدا نه کو ثم كان علقه او بیا وګرځيږي دغه منی او دغه ساس کې وګرځيږي د وینې ټوکړه علقتن منجمد وینې ته جوړ شي او بیا دا غینه بس چې کوم تبدیلی دي فخلق فسوى نو پس الله پیدا کی دا غینه یو انسان فسوى پس صحیح برابر کی خود برابر انسان ته الله پیدا کی روح پکې ورواچی فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پس پیدا کی الله پاک دا غینه او بیا دا انسان نه الله پیدا کی الزوجين دا جوړه الله دې انسان نه یو انسان پیدا شو بیا دا انسان نه بیا نور بچی پیدا کیږي جوړه الذکر والانثى نارینه او زنانه نو الله دا انسانان پیدا کړی نه دي یوازې انسانان نه دا ټول ارثي پیدا کړی دي نو الله دې دا کوي شم کنه نو دوباره جمع دې کوي تا نه شمه الیس ذلک بقادر آیا نه دی اغه الله تعالی چې دا کارونه کړی دي نو الله وی هغه ذات هغه قدرت نه لري على ان يحيي الموتى ودې خبر چې الله جمع کی مړي الله وی هغه ذات چې دا کارونه کړی دوباره بیا مړي جمع کوي نشي بهشکه جمع کوي شي د دې وجه تفسیر مدارک لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله بدا آیت اول وسکنه نبی نبی رسول الله سبحانك بلا چې خدای پاک تعالی را پاکی دا تا عاجز نه بالکل ته دوباره کوم دی انسانان پیدا کوي شي نو تاسو دا ول ولایخه دا سنت دي سبحانك بلا چې خدای پاک تعالی را پاکی دا او ته بالکل انسانان پیدا کوي شي دوباره الیس ذلک بقادر على ان يحيي الموتى سبحانك بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لدي سورة مباركة نمو سورة الدهر دي. دهر فعربی کی دا زمانی ته ویل کیږي او په دې صورت مبارک کې دا بیان راغلی دی چې په دې انسان باندې هر انسان باندې داسې یو وخت راغلی دی چې د تذکره هم نه کېدله چاته پته هم لا نه وه چې پلانکې به چې کوم دی پیدا کېږي او دا به یې نوم وي او نیکبخته به که بدبخته وي نو په هر انسان داسې یو وخت دارنګې په حضرت آدم علیه السلام باندې داسې یو وخت تېر شوی و چې کتابونه لیکي چې 40 کاله یعنې د هغه بدن چې تیار کړی شو نو 40 کاله هغه بدن لا پروت و او لا روح پکې اچولی شوی لا نه و او یو قابل ذکر یعنی شی نه و تذکره یې لا نه کېده د هغې نه پس الله پاک پکې روح واچو بیا الله پاک له عزتونه ورکړه او ملایکو ته سجدې وکړې نو د زمانې خبره په دې صورت کې ذکر شوې ده چې داسې زمانه یو وخت په هر انسان باندې راځي ټول صورت ته صورت دهر د دې وجې نه ویلی کېږي او د دې بل نوم صورت انسان هم دی صورت انسان او دارنګه صورت ابرار مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي هل اتا علی الانسان الله پاک په هر انسان باندې آدم علیه السلام باندې داسې وخت تیر شوی دی نو دې وجه نه صورت انسان هم دې ته ویل کېږي او په دې کې د نیکانو خلکو ان الابرار د نیکانو خلکو د هغې بدلو د ثوابونو د هغې تذکره هم پکې راغلې ده نو صورت ابرار هم ورته ویل کېږي خو دا په احادیثو کې د نبي علیه السلام نه لکه دا روایتونه راغلي د ځان نه څوک نومونه جوړوی نه شي د صورتونو دا په احادیثو کې او په وحي سره دا خبره یعنې ثابته شوې ده مشهور نوم یې صورت دهر دی او مدني صورت دی د نبي علیه السلام د هجرت مبارک نه وروسته نازل شوی دی 11 په دې کې آیتونه او 2 په دې کې رکوګانې دي نو دې صورت په اول کې الله پاک فرمایي هل اتا علی الانسان حین من الدهر دا هل د عربی په لحاظ سره دا د استفهام دپاره راځي یعنې د تپوس کولو دپاره الله پاک وایي آیا په دې انسان باندې داسې یو ټیم راغلی دی یعنی او دا ښکاره خبره ده چې په هر انسان باندې داسې یو ټیم راغلی چې ده لا پته هم نه لګېده لا چاته معلوم هم نه و چې دا انسان به پیدا کېږي او پلانکې خان به پیدا کېږي او دا به یې نومي او دارنګه حضرت آدم علیه السلام باندې فرشتو ته هم لا پته نه وه بیا الله پاک ورته علم ورکړو چې داسې یو خلیفه پیدا کومه نو الله پاک وایي داسې یو وخت په دې انسان باندې راغلی دی دا حل د استفهام دپاره راځي تپوس دپاره نو د دې جواب واضح دی یعنې ښکاره پته یې ده چې او داسې ټیم په هر انسان باندې تیر شوی دی نو د دې وجه نه بعضې مفسرین وایي دا حل په معنا د قد دی قد الله پاک وایي قد اتا علی الانسان حل په معنا د قد یقینا چې په هر انسان باندې داسې ټیم لکه راغلی دی لکه علما فرمایي چې دې مثال داسې دی لکه اوس یو سړی د چا نه تپوس وکړي چې لکه دا ورځ نه ده نو دا د دې جواب خو ښکاره دی واضح دی چې دا خو اوس ورځ ده نو هغه دا ورځ نه ده یعنې یقینا چې دا ورځ ده نو د دې وجه نه بعضې مفسرینو د حل دلته کې دا معنا کړې ده چې دا حل په معنا د قد سره دی الله پاک یقینا په دې هر انسان باندې آدم علیه السلام باندې داسې یو ټیم راغلی و چې د ده تذکره هم نه کېده لا پته هم چاته نه وه چې دی به لا پیدا کېږي
او بیا الله تعالی فرمایي آدم علیه السلام الله پاک پیدا کو او بیا د هغې نه پس د هغه دا بچي د هغه دا اولاد تر قیامته پورې الله پاک دا ما د نطفې نه پیدا کړي دي هغه احساس کي د مني امشاجن داسې نطفه او مني چې هغه یو ځای شوي وي د نارینه او زنانه د مور او پلار د دواړو چې کوم دی هغه مني هغه یو ځای شي د الله په قدرتونو او په رحم کې د هغې نه انسان چې کوم دی جوړ شي د الله په حکم سره باید په هغې کې روح واچولی شي او الله تعالی فرمایي چې دا انسانان په دې طریقو سره پیدا کوم امتحان کومه چې ورګرې د الله پاک حکمرانی د الله پاک نظام مني که نه مني که نافرماني کوي الله پاک وایي فجعلناه سمیعا بصیرا دا انسان ما اوریدونکی لیدونکی ګرځولی دی یعنې عقلمند دی چې دی د عقل نه کار اخلي که نه اخلي خپل رب پېژني که نه او یوازې عقل نه الله پاک وایي انا هدیناه السبیل لاره مې ته هم ښکاره کړې ده انبیا علیهم السلام مې رالیږلي دي کتابونه مې رالیږلي دي نو هدایت مې ته هم کړی دی انتظامات له شوي دي او الله پاک فرمایي چې بس دا انسان بیا یا شکر گزار شي بس دا الله نظام مني او یا بس ناشکر و اما کفورا یا دې بس ناشکر نافرمانی کوي او د کافرانو لپاره الله پاک وایي ما زنځیرونه تیار کړي دي او اغلالا او توقونه په مرۍ کې چې کوم اچولی کېږي لاسونه له ځوړن کي نه مرۍ پورې او بیا د الله پاک د هغې نه پس د نیکانو خلکو د هغې ثوابونو او د هغوی د هغې نعمتونو چې کوم دی بیان کوي نو الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان الله وی آیا راغلی دی تیر شوی دی په دې انسان باندې یعنی یقینا چې تیر شوی په دې انسان باندې حین من الدهر یو ټیم د زمانې لم یکن شیئا مذکورا په دې حال کې چې نو دا انسان یو شی چې دا ذکر کړی کېدو الله جاسه یو شی دی نو چې خلکو د ذکر کو خلکو دې نه ده په باره کې خبرې کولې هر انسان باندې لکه مثال په تور انسان دې سوچو کې اول انسان کم ځای کې وي د مور په خېټه کې په رحم کې وي نو لا تذکره هم نه کېږي لا خبر هم درته نه کېږي چې دا یعنې ماشوم به پیدا شي که ماشوم به پیدا نه شي لا پته یې نه لګي او نوم به یې سي بیا نیکبخته دی که بدبخته دی او ښکلي شکل والا دی که ښکلي شکل والا نه دی او څومره عمر به یې وي نو دا هېڅ چاته پته نه او دا الله ته معلوم وي چېرې په رحم کې ماشوم دی او پیدا کېږي به مسلمان به وي که کافر به وي څومره رزق به وي څومره عمر به وي دارنګه حضرت آدم علیه السلام چې جوړ شو مخکې تیر شو 40 کاله پروت و لا روح پکې اچولی شوی نه و لا تذکره هم نه کېده چې ملایکې به دته لافظه کوي او دی به د الله پیغمبر وي د الله خلیفه به وي نو الله فرمایي په هر انسان باندې داسې ټیم تیر شوی دی انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بشکه موږ پیدا کړی انسان د آدم علیه السلام د اولاد من نطفه امشاج د هغې نطفې امشاج چې د یو بل سره یو ځای شوي وي د نارینه او زنانه او د هغې نه ماشوم بیا پیدا شي په دې حال کې نبتلیه چې الله وي زه امتحان کوم د دې انسان فجعلناه سمیعا بصیرا پس ما ګرځولی دا انسان او ما پیدا کړی سمیعا بصیرا اورېدونکی او لیدونکی یعنې دې عقلمند دی الله له عقل هم ورکړو چې بیا د الله نظام راشي چې د خپل عقل نه کار هم اخلي دا هم د الله نعمتونه دي انا هدیناه السبیلا بېشکه مونږ هدایت کړی دی مونږ لاره ښوولې ده د انسان ته لاره چې د کامیابېدو کومه لاره ده او غلطه لاره کومه ده دا الله پاک هر څه ښکاره کړي دي اما شاکرا و اما کفورا په دې حال کې چې دی به یا شکر ګزار وي یعنې مؤمن به وي و اما کفورا او یا ناشکره او نافرمانه الله لار نو ته چې کوم دی بیان کړله واضحه انبیا مې راولېږل کتابونه مې راولېږل عقلمند مې کو
نعمتونه مې په وکړو او بس باندې پکې شاکر دي او باندې پکې کفور دي نو ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا بشک موږ تیار کړل د کافرانو سلاسل زنجیرونه واغلالا او توقنا چې په دې مړی کې اچولي وي لاسونه د دوړل وي وسعيرا او بل کړه شی اورو الله دوزخ نو بیا تیار کړی دی ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بشک ابرار او نیکان خلق با يشربون من كأس او بسکل کی من كأس د اغه شرابونه کأس شراب ته ویل کېږي د جنت کوم شراب دي او پاک حلال الله تیار کړی دي نو هغه ته ویل کېږي او کأس هغه ګلاسونه پیالو ته وایي چې پای کې به شراب ته ملاويږي نو دا په دنیا کې چې څوک دا شراب سکي نو باندې خلک پکې ځان ته پکې بل څه شی واچي ملاوټ ته پاره او باغې خوندونه حاصلې او الله پاک د دنیا دا شراب دا حرام ګرځولي او په جنت کې الله پاک د خپل بندګانو لپاره دغه نعمت د نعمت په تور باندې شراب بوله ورکي هغه د آخرت شراب دي الله پاک باغې کې ملاوټ هغه د کافور وي نو دا یو د دنیا دا کافور دي اته په نوم باندې شریک لیکن دا یو خوشبوې شی به وي د جنت او خسپین او باغې سره د شرابو هغه خوند به نورم سیوا کیږي نو دا خو یا د جنت کې کافور یو شی یو نعمت دی او یا دا چې دا کافور دا یو چینه ده د چینې نوم دی او د هغه چینې نه به د الله کوم بندگان دي او کوم جنتیان دي نو دا هغې نه به هغوی سکل کوي نو خالص چې کوم دی یو چینه ده ښکلې چینه او دا جنتیان به دا اوچتو مرتبو والا به د هغې نه سکل کوي او دارنګې د هغې چینې نه به یعنې په هغې شرابو کې هغه اوبه چې کوم دی میلاویږي میلاوټ به پکې کېږي چې په هغې سره خوند یې نور هم مزېدار شي او الله پاک فرمایي چې دغه چینه چې ده که نه جنتیان چې کوم خوا بس بیایي نو بس اخوا به ځي اگر روایتو کې راځي چې جنتیانو سره به د سرو زرو داسې لختې شانتي وي نو بس اشاره به کوي هغې چینې ته که بره یې خېږي چې بس بره به خېږي او که یو خوا یې تاوي که بل خوا یې تاوي بس د جنتي بیا خپله خوښه ده او الله تعالی فرمایي دغه جنتیان خلک کم دي په دنیا کې د هغوی صفتونه دا دي چې کوم په هغوی واجبات او کومې خبرې پې د الله د طرف نه لازمې وي نو هغه یې پوره کولې یا په ځان باندې کوم نظر منلی و د الله د رضا دپاره نو هغه نظر به یې پوره کو او په دنیا کې پاتې کېدل لیکن د آخرت فکر ورسره و هغه آخرت هغه ورځ چې د هغې هغه سختۍ بلکل خورې ورې دي بلکل ښکاره به وي عامې سختۍ به وي نو په دنیا کې دغه جنتیان خلکو یعنې د آخرت فکر کوي او په دنیا کې به په خلکو باندې خوراکونه کول په غریبانانو باندې حالانکه هغې خوراک ته به په خپله مړه کېده خو لیکن دا د الله د رضا دپاره به مسکین باندې وخوړو یتیم باندې او په اسیر او په قیدي باندې قیدیانو ته خو یعنې خوراک ورکول دا د حکومت ذمواري ده چې که مسلمان قیدي دی که کافر دی خو لیکن دا نیکان خلکو یعنې په قیدیانو باندې پکې چې کوم دی خوراکونه کوي لکه چې په قیدي باندې د خوراک وکړو دا د الله بنده دی نو دا د حکومت سره دا یو قسم امداد وکړو نو الله تعالی په دې باندې اجر درکړي او هغوی ته دا خبره کوي غریبانانو ته یتیمانانو ته چې تاسو باندې موږ چې کوم خوراکونه کوو نو دا خالص الله د رضا لپاره ګورې کوو او ستاسو نه موږ بدله نه غواړو چې موږ لږ سکار وکړئ سبیګار راله وکړئ او ولا شکوره او نه د تاسو نه چې کوم شکریه غواړو چې تاسو چې کوم دی زموږ شکریه ادا کړئ بس موږ خو د خپل رب نه یریږو د هغې سختې ورځ نه چې ډېره زیاته سخته ده نو الله تعالی فرمایي چې نیکان خلک یعنې په دنیا کې نیک عملونه کوي هغه واجبات پوره کوي فرض پوره کوي
او د آخرت فکر وسره نو دغه نیکان خلک په د هغې چینونه چې کوم دی او د هغې شرابونو نه بیا څښل کوي. ان الابرار یشربون من کأس بشکه ابرار او نیکان به څښل کوي من کأس د هغې شرابونه او د هغې پیالو ګیلاسونو نه چې د شراب به پکې وي. کان مزاجها کافورا چې د هغې ملاوټ به کافور وي نو یا کافور یو شی به وي خوشبویه مزېدار سپین د دنیا د کافور په شان نه او یا کافور یو چینه د بعضې علما وایي ځکه چې دلته کې راغلي دي عینن الله وي دا یو چینه ده یشربو بها عباد الله چې څکي د هغې نه د الله هغه بندګان هغه جنتیان به ترې څښل کوي. یفجرونها تفجیرا چې دغه جنتیان به روانوي هغې چینې لره په روانولو چې کوم خوا بس روانوي کوم خوا ضرورت وي. یوفون بالنذر الله پاک فرمایي پوره کول کوي دغه جنتیان په دنیا کې دوی نظر پوره کوي یعنی هغه واجبات او چې کومې خبرې په لازمي دي د الله د طرف نه د الله قانون هغه پوره کوي یا نظر ومني چې کوم جایز دي نو بیا هغه پوره کوي. ويخافون يوما كان شره مستطيرا او یریږي د هغې ورځې نه کان شره چې د هغې شر او د هغې تکلیفونه مستطیرا الله هغه خواره دي یعنی عام دي د هغې ورځې د آخرت عام تکلیفونه به په خلکو باندې او په کافرانو باندې نو دا مؤمنان د هغې فکر کوي په دنیا کې د هغې نه یریږي د هغې ورځې نه. ويطعمون الطعام على حبه او دوی خوروي طعامونه خوراکونه یعنی ضرورتونه پوره کوي على حبه سره د محبت الله نه یعنی د الله سره محبت د الله د محبت په بنیاد باندې د الله د بندګانو امداد کوي. یا على حبه سره د محبت دغه خوراک نه دغه خوراک ته په خپل هم بکیږي چې ما دا په خپل وخوړې لیکن دې د الله د رضا لپاره بدله ورکړي نو دې خوروي د خوراکونه سره د هغې د محبت نه مسکینا په غریبانانو و یتیما په یتیمانانو و اسیره او په قیدیانو چې څوک قیدي وي یعنې ضرورتمند مطلب یې دا شه بس چې چا ته ضرورت وي نو د دې مطلب دا نه دی چې انسان په ځان باندې خرچه نه کوي لکه چې کوم خرچه د په ځان باندې لازمه ده لکه دا بدن خو ته خپل نه دی که نه دا خو د الله دی د الله امانت دی د سره نو خپل بدن هم خیال ساتي یو انسان دا خو د خو نه دی دې ځان وجلی شي دا خو د خپل ځان نه دی که نه نو چې کوم ضرورت وي او که دی هغه نه کوي بیا صحت خرابېږي او کمزوری کېږي دا رنګې د بچو چې د چا یعنې خرچې په ده باندې لازم دي نو اول به د هغوی انتظام کوي او د هغې نه علاوه چې بیا کم پاتې شي نو بیا بهتره ده چې غریبانان له پکې ورکړي نو دا مطلب یې دی ښه انما نطعمکم لوجه الله او هغوی ته دا خبره کوي چې بېشکه مونږ خوراکونه کوو په تاسو باندې او تاسو سره امدادونه کوو لوجه الله د الله د رضا دپاره نو په خولو ته دا خبره کوي او دارنګه د دوی د حالت نه هم دا معلومیږي زبادن معدود دا پې نه کوي او دا ورته وایي چې لا نريد منکم جزاء ولا شکورا مونږ نه اراده کوو ستاسو نه جزاء څه بدله چې مونږ نه ګنې بیګار وکړئ ښه کار راله وکړئ ولا شکورا او نه شکریه چې زموږ شکریه ادا کوي د الله د رضا دپاره د باندې خوراکونه کوو انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا بېشکه مونږ یریږو د خپل پروردګار نه او مونږ یره کوو د هغې ورځې عبوسا چې هغه سخته ده قمطریرا او ډېره زیاته سخته ده عبوس اصل کې دغې ته وایي ښه چې دا تکلیفي په خلکو او دا مخونه چوړ کړي وي او داسې خپی ډېر زیات نو دوی دا خبره کوي چې مونږ سره د آخرت فکر دی دا سخته ورځ ده نو نیکان خلک یعنې په دنیا کې عملونه کوي د الله د رضا لپاره نو الله به بیا هلته کې بدلې ورکوي الله دې مونږ ته نصیب کړي فوقاهم الله شر ذلک اليوم نو پس بچ پکې هغوی لره الله پاک د سختو د هغې ورځې نه
ولقاهم نظرة وسرورا او وربکی اللہ پاک حقوی دا نظرة تازگی مخون بے تازی وسرورا او خوشالی رون بے خوشالی اللہ بول بیا بدلی ورکی وجزاهم بما صبروا او بدلی ورکی اللہ پاک دوی دا آغا چې دوی کم صبر کړو د نیکو اعمالو پابندي کړې وه د ګناهونو نه ځان صبر کړو او د فریادونو نه په تکلیفونو کې چاته فریادونه نه کول د الله نه علاوه نو الله به په بدلو کې ورکړي دوی ته جنتا وحریر جنتونه او بخملې او ریخمې حریر بخملې او د هغې چې کوم دی پالنګونه او کپړې متکئین فیها علی الارائک او په دې حال کې چې دوی به ډډې لګولي تکیاګانې به یې لګولي به دغه جنتونو کې علی الارائک په پالنګونو باندې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا او په دې حال کې چې دوی بنینی په هغه جنتونو کې شمسا نور ولا زمهريرا او نسپومۍ ان انت کې بیا نور شته د دنیا په شانتي او نسپومۍ لکه هغه ته حاجت نشته جنت په خپل روخانه دی او ډېر کله قسمونو رڼاګانې دي په هغې کې نو یو مطلب یې دا چې نور بنینی لکه هلته کې شته دی نه د دنیا د نور په شان دي او دارنګې سپومۍ بنینی ضرورت ورته نشته او زمهریر سخت یخنۍ ته وایي یعنی جنت خو چې کوم دی هغه یخ سور دي پکې خو سخته یخني پکې نشته چې انسان تنګېږي ودانیة علیهم ظلالها او په دې حال کې چې نږدې به وي او راخورې به وي په دوی باندې ظلالها د هغې هغه سوري د جنت د ونو هغه سوري هغه څانګې په دوی باندې یعنی داسې جوکاو وي راښکته شوي به وي هغه به د میوو نه ډکي وذللت قطوفها تذلیلا او تابع کړی شی به وي د هغې هغه میوې تذلیلا په تابع کړی کېدو هغه میوې به یې تابع وي یعنی بس جنتی چې خوښوي نو په ملا سې خوړی شي په خپله به هغه څانګه راشي او په ناسته باندې په ولاړه باندې بس هغه تابع به وي ويطاف عليهم بآنية من فضة او ګرځولې کېږي په دې جنتیانو باندې هغه لوښي د سپینو زرو هغه لوښي به وي هغه کې شراب او پی او نور خوراکونه او د سپینو زرو په دنیا کې خو د سپینو زرو لوښي استعمالول او د سرو زرو لوښي استعمالول حرام دي خو آخرت کې به بیا یعنې هغه د سپینو زرو لوښي وي دارنګې د سرو لوښي او په هغې کې به میوجات وي خوراکونه به وي او چورلولی کېږي په دوی باندې و اکواب هغه پیالۍ ګیلاسونه چې دا کړۍ ورته نه وي د نیولو ځای ورته نه وي نو هغې ته اکواب وي نو قسمه قسم لوښي به وي بعضو ته به چې کوم دی کړۍ وي د نیولو ځای به وي او بعضو ته به چې کوم دی لکه نه وي او الله فرمایي کانت قواریرا چې هغه پیدا کړي شوي دغه لوښي او الله وی هغه ګرځېدلي دي قواریرا شیشې الله وی دغه د سپینو زرو لوښي هغه شیشې دي شیشې قواریرا من فضه چې هغه شیشې دي د سپینو زرو نه پیدا دي لکه اصل که نور سپین زر دي د جنت سپین زر خو دا په دنیا کې خو د سپینو زرو په لوښي کې چې کوم شی پکې پروت دي نه خو لیدلی کېږي نه که نه هغه پکې ښکاري نه نو د جنت او د سپینو زرو هغه لوښي به داسې وي که نه چې لکه د شیشو پکې دننه یو شی ښکارېږي د لر نه پکې ښکارېږي چې دغه پکې پی دي او دغه پکې شراب دي نو دا پکې لا جدا مسله ښه نو مونږ او تاسو له پکار دی چې د جنت ته لوښو د جنت ته کپړو حاصلولو کوشش وکړو او د دنیا دا لوښي او د دنیا دا کپړې به دا خو پانې دي نو الله وي داسې لوښي دي بیا ښه نور دا سپین زر او لکه د شیشې پکې دننه یو شی ښکارېږي او هغه ګیلاسونه په دنیا کې خو مونږ کله کله پیالۍ یو بل ته ډک کړو ګیلاس ډک کړو نو کله پرې ورواړو کپړې ولاړو خرابې کړو او کله ډېرې کمې وي چې هغه ضرورت هم پوره نه شي نو الله فرمایي هغه ګیلاسونه به او د خوراکونو چې کوم پیالۍ میالۍ دي قدروها تقدیرا هغه به هغې خادمانو خدمتګارانو هغې
چې کوم غلمان دي خدمتګاران دي د جنتیانو ناغوی باغه اندازه کړی وي تقدیره په اندازه کولو په یو اندازه به ډک کړي وي نه به چې کوم دی بهیږي نه به ډېر کم وي په یو اندازه باندې به وي ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا او سکولې کېږي په دغه جنتیانو باندې په جنتونو کې کاسن هغه شرابو کاس شرابو ته ویل کوم مخکې تیر شو او هغه پیالو ګیلاسونو ته وی چې پای کې شرابي نو الله وی هغه په سکولې کېږي دا غلمان او خادمان به ولراوي مګر څه مزید یې الته کې کان مزاجها زنجبیلا چې داغه ملاوټو هغه به زنجبیل وی نو زنجبیل دا اصل کې سوند دا سوند چې د خلک وي نو عربو با په دې شربتونو کې او دا رنګ په دې وبو کې به په شرابو کې به سوند ملاو وي دا د دنیا رسول نه دی دا د آخرت یعنی سوند دی او هغه باغې شرابو کې باغې سکلو باغې شربتونو وغیرہ کې به اچي په شرابونو کې او یاد اچي علما فرمایي چې دا زنجبیل هم یو چینه ده اصل کې او بل نوم یې سلسبیل دی سلسبیل نو چې کوم اوچت جنتیان وي اوچتو مرتبو والا نو هغه خالص د هغې چینې نه بس کي د هغې چینې او چې کوم عام جنتیان دي نو هغوی ته به پکې د هغې نه لږ ملاوټ کوي د هغې چینې نه به په هغوی په هغې لوښو کې یعنې ملاوټو ته وکړي او چې کوم خالص جنتیان دي اوچتو مرتبو والا اوچت خلک دی نو هغه به خالص هغه زنجبیل چینې نسکي نو سکولی کېږي په دوی باندې هغه کاسې هغه ګیلاسونه او هغه شراب چې د هغې ملاوټ په زنجبیل وي هغه سوند نو دا د جنت سوند دي او یا چینه ده عینا فیها تسمى سلسبیلا الله وی دا یو چینه ده په دغه جنت کې چې نوم کې ښودلی کېږي د هغې سلسبیل د هغې نوم دی او دا لوښي به څوک ګرځي خدمتونو لپاره دا هلکان وی خادمان د جنت چې کوم خدمتګاران دي چا به همیشه هغه بیا ختمېدونکي نه دي او دغه رنګ د هغوی ځواني به او د هغوی ښکلیوالی به همیشه او دغه ولدان د جنت چې کوم خادمان دي د جنتیانو نو دا به الله پاک بس یو مخلوق پیدا کړی د هغې د غلمان وي لکه څنګه چې حورې الله یو مخلوق دی دارنګې غلمان او دارنګې احادیثو کې دام راغلي بعضو کې چې دا د کافرانو دا ماشومان بچي نه دي د کافرانو دا ماشومان کوم بچي مړه شي نو بعض علما وایي دا په دوزخ کې نه دا په جنت کې خدمتونه کوي چې کوم نابالغه ماشومان دي د کافرانو ويطوف عليهم ولدان مخلدون او ګرځي به د خدمتونو لپاره په دوی باندې ولدان هغه هلکان مخلدون چې هغه به همیشه کړي شوي وي یعنې همیشه به د هغې هلکواني وي یا به همیشه به جمدي وي چې الله به پیدا کړي غلمان او یا نور د کافرانو د ماشومان نابالغه بچي خدمتونه به دوی کوي او الله پاک داسې به ښکلي وي که نه لکه ملغلرې شیندلې شوي لکه ملغلره وشیندې تاسو نسه کې یو اخوا روانوي بله خوا روانوي پړکار کوي نو دارنګې ځای په ځای به خدمتونه کوي او بس لکه د ملغلرو به شیندلې شوي ځای په ځای ښکلي به وي او ځای په ځای به خدمتونه کوي اذا رأيتهم فهغه وخت چې ته ووینې ای مخاطبه ای انسان ته هغوی ووینې نو حسبتهم لؤلؤا منثورا نو ته به ګمان وکړې په هغوی باندې چې دا ملغلرې شیندلې شوي دي دومره ښکلي ځای په ځای په خدمتونو کې او الله پاک فرمایي چې بیا وګوري په دغه جنت کې نو داسې نعمتونه به بیا مومي سمه بادشاهي به هر سړی به ځان له بادشاهي او په دوی باندې به هغې شنو چې کوم دی کپړو او ریښمینې کپړې نری ریښمین او بخملې شنې کپړې به دوی اغوستي وي جنتیانو او دارنګې د غټو ریښمو کله به د غټو وي کله به د نرو وي او یا دا چې یو کپړه به وي خو لاندې استر به یې غټي او د پاسه به چې کوم دی ډېر نري ریښم بخملې معلومیږي او دوی د بنګړي اچولی کېږي جنتیانو ته د سپینو زرو دارنګې د سرو زرو هم پکې راغلي دي د ملغلرو هم پکې راغلي دي نو چاته به د سرو وي چاته به د سپینو وي
یا دا چې بعض ټیم کې به یو قسم بنګړي اچي او بل ټیم به بل قسم بنګړي اګه څوک چې بنګړي خو سړو سره خوند نه کوي نو دا خبره مخکې تېره شوې ده چې دا علاقې خپل خپل رواج لکه دا ګړی چې کوم دی یو قسم بنګړی دی که نه دا خلک یې سړي استعمالي که نه استعمالي دا خو بد نه ښکارېږي او په دنیا کې هم بنګړي به چې کوم دی استعمالول کافرانو بادشاهانو بنګړي پخوا استعمالول او دا خو د دنیا جدا دغه دی او د آخرت بیا جدا خبره ده هلته کې بیا خوند کوي او الله پاک به داسې شراب وڅکي او قسمه قسم شربتونه او خوراکونه چې هغه پاکوونکي وي دماغ به هم پاک وي لکه د دنیا د شراب خو چې فکوس کړي بس په من ګرځي بیا بدبویه لیکن د آخرت هغه بیا دماغ به هم پاک وي بکواس به نه کوي زړه به هم چې کوم دی پاک وي نو الله پاک دا ای جنتیانو ستاسو لپاره ستاسو هغه بدلي دي که نه ستاسو هغه عمل او کوششونه چې دنیا کې تاسو کول هغه الله قبول کړه که نه وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا او په هغه وخت چې ته وګورې ای انسان ای جنتي ای مسلمانه الله وي چې ته کله وګورې ثم په دغه جنت کې جنتونو کې وګورې رأيت نعيما تبوين نعمتنا وملكا كبيرا او بادشاہی لویا بس دومره هر یو بادشاہ بخکاریږي هر جنتی او د الله دیدار نعمتونه قسمه قسم عالیهم ثياب سندس خضر په دې حال کې چې د پاسه به وي د دوی یم دوی به اغوستي دي ثياب سندس خضر هغه کپړې د نری بخملو نری ریخمو شنو شنې کپړې و استبرق او الله وی په دوی باندې به وي هغه کپړې د غټو ریخمو او غټه بخملې نو په دنیا کې سړو دپاره بخملې مخملې حرامې دي ریخم او د زنانو دپاره جایز دي آخرت کې بیا سړو دپاره هم جایز او استعمالي وي وحلوا اصابر من فضه او واو به وستولی شي دوی ته هغه بنګړي د سپینو زرو چې زینت په حاصلې جنتیان د سرو د سپینو د ملغلرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او بس کوي په دوی باندې پروردګار دوی هغه شراب طهورا چې هغه ډېر پاک دي ان هذا كان لكم جزاء بشکدا تاسو لپاره الله دا جزاء هغه بدله ده وكان سعيكم مشكورا او دستاسو هغه عملونه چې تاسو په دنیا کې کوم سعی کړی او کوم مهنت هم کړی کوم کړهو هم کړو نو الله تاسو هغه کوششونه چې دي اے جنتیانو مشکور هغه مقبول دي الله دې هغه مشکور معنا مقبول هغه قبول دي او الله چې دا جنتونه په څه حاصله دا غره په دې قران به حاصله ښه چې په دې قران مطابق ژوندۍ تیر کې د دې نظام خپل کې د دې د نظام لپاره مهنتونه وکړي ځان کې عمل را وصل او ټول دنیا کې انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بشک موږ نازل کړه پتا باندې نبی اسلام قران کریم په نازلولو فاصبر لحكم ربك نو پس صبر کوا لحكم ربك هغه حکمونه پروردگار ستا چې الله کوم بس کوم پیسې کړي کوم حکم یې کړی دی نو بس ته یعنی غیر پر صبر کوا او یادا چې فاصبر لحكم ربك چې الله تعالی کوم حکم کړی دی الله د حکم د وجه نه صبر کوا او دا دین به خلکو ته بیانای ابو دنیا کې سختي برداشت کول دي خدای سختی نه ده دا همیشه زندگی په حقیقي دی انسان او نبی رسول الله د کافرانو په کله کله پیشکشي کولې طالب داو کو دولت کو غواړي دولت بدل راځم کو او کوم مشري غواړي وي مشر بدی کو او کنه چاته یو خپل پلانانه سره واده کول غواړي هغه بدل پیدا کو او زموږ خلاف کار وي مکوا نو الله وی ولا تطع منهم آثما او كفورا او تابعداري مکو د دوینا آثما د ګناګار او کفورا او د ناشکر الله دا هر یو که ګناګار دی که ناشکر دی د هر یو خبره غوړې ممنه لکه څنګه چې اوسه پورته مننه نه ده نو بیا د پاره مې غوړې منی نه واذكر اسم ربك بكرة واصيلا او نوم یاد وا ذکر کوا د نوم پروردگار ستا
خپل پروردگار نوم یادوه ذکر او اذکار کوه بکرة و اصیلا په وخت سبا او د بیګا کې ومن الليل فاسجد له او په بعد یې د شپې کې الله وی فاسجد له الله ته سجدي کوه ان تهجد کوه د شپې په حصہ کې وسبح ليلا طويلا او پاکی بیانوا تسبیحات وایا د الله ذکر کوه لیلا طویلا شپه اوږده یعنی د شپې چې کوم دی بیا چې انسان تهجد وکړي د هغې نه مخکې د هغې نه وروستو نو بیا پکار چې ذکر هم پکې کوي یو مطلب دا شو او بل مطلب دام دی ومن الليل فاسجد له او په بعد حصې د شپې کې فاسجد له او د الله ته سجدې کوه یعنې د ماښام مونځ کوه د ماسخوتن کوه د شپې دا مونځونه دي که نه لکه سهار او ماسپښین او مازدیګر خو هغه د ورځې دي نو د هغې جدا حکم په بل ځای کې راغلی دی او دلته کې الله وي د شپې په حصو کې الله وي سجده کوه یعنې ماښام مونځ کوه ماسخوتن مونځ کوه وسبح لیلا طویلا او پاکي بیانوه د الله لپاره اوږده شپه یعنې تهجد کوه په تهجد کې چې کوم دی الله یادوه د الله ذکر کوه الله وی دا کافران چې دي دوی خو دا نقد دنیا خوښه ده دا دنیا نقد ده که نه او شاته چې کوم یو درنه ورځ را روانه ده یو درنه او د هغې نه غافله دي او الله فرمایي که څوک دا خبره کوي چې دوباره به زه څنګه جم دی شم نو الله وی ځان ته وګوره هر انسان دې سوچ وکړي چې الله د ده هډوکي پیدا کړي دي د ده دا جوړونه څنګه مضبوط دي او سولېږي نه نو له څه تیل ورکوي وګوره شپېته کاله او یا کاله دغه جوړونه وي مضبوط جوړونه الله پیدا کړي نري تارونه دي پکې خو الله وایي چې کله زه وغواړم نو بس د دوی په شانتې بیا به دوی پیدا کړم دنیا نه به تلي وي او دوباره بیا چې کوم دوی جلدي کړم دارنګه الله پاک وایي دام کوې شمه چې دا خلک ختم کړم دا موجوده او د دوی په ځای باندې نور خلک پیدا کړم او نور انسانان چې هغه به ډېر نیکان وي نو الله ودام کوي شمه ان هؤلاء يحبون العاجله بشک دا کافران چې دي محبت کوي العاجله د دې نقد دنیا سره عجلت تا دې ته وی کنه نو دا دنیا خو نقد ده کنه آخرت خو قرض ده اقبل رست راضي نو الله وی دوی محبت کوي د زړه محبت د دنیا سره دا د کافر طریقه ده مسلمان به سره د زړه محبت نه کوي اته یو ضرورت دی لکه زندگی په کې انسان تیری ولیکن د زړه محبت هغه د آخرت سره دی نو دا کافران محبت کوي د دنیا سره ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او دوی پرېږدي وراءهم خپل مخې ته یوما ثقيلا هغه ورځ درنه الله یې مخې ته یو ورځ را روانه ده او دوی چې کوم دی هغه یې پرې ایښې ده هغې ته تیاری نه کوي او که دوی چې دوباره به څنګه جمع دي شو الله یې اول چا جمع دی کړی نحنو خلقناهم ما دا خلق پیدا کړي دي وشددنا اسرهم او ما مضبوط کړي دي الله وی اسرهم د دوی دا پیدایش او دارنګه دوی دا جوړونه الله یې ما مضبوط کړي دي واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او هغه وخت چې مونږه الله وی مونږ وغواړو چې کله زه وغواړم چې دوباره به جمع شي نو بدلنا امثالهم تبديلا وبدل کې برابر مونږه امثالهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او هغه وخت چې مونږ وغواړو بدلنا امثالهم په بدل کې برابر الله وی د دوی د امثال د دوی په شانتي خلق یعنی دوی به څنګه دنیا کې دوی کوم بدن لرو کوم جسم لرو نو دا څنګه هغه اندامونه هغه بدن به بیا دوباره جمع دی کوم په بدل کې به راولم امثال د دوی او هغه مثل د دوی یعنی دوباره به جمع دی کوم تبدیلا په بدلولو سره او یا دا مطلب دی وای دا شئنا په هغه وخت چې دوی غواړم الله وی چې دا خلق لري کوم چې نا فرمانی کوي نو چې دوی لري کوم او د دوی په ځای باندې بهترین خلق پیدا کما چې هغه د قرآن خادمان دي او هغه په حدیثو چلیږي
بدلنا امثالهم تبديلا الله دې په بدل باندې راولم په مثل د دوی باندې په بدلولو سره یعنی دوی په شانتي خلق په انسانان به نور پیدا کم کنه په دوی خو د دنیا خو سره ټینګه خو نه ده چې موږ بیا د الله خدای کې نه ختميږي کله انسانان کې نه او دا اسمان کې نه بیا به الله کې خدای ختم شي الله دې ما خدای ختميږي نه ان هذه تذکرہ بشکدا سورۃ چې ان په دې سورۃ کې کوم احکامات تیر شو دا سورۃ الله ودا تذکرہ دا نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا په هغه سوچ هغه غواړي چې خپل رب ته لار ونیولې او خپل رب سره می تعلقات پیدا شوي چې څوک دا اراده کوي نو الله وی اتخذ الى ربه سبیلا هغه به اونې په خپل پروردگار ته لارا ان خپل پروردگار هغه لار به اختیار کی او دا هغه سره به تعلق قائم کی هر چا الله اختیار ورکړي دي که څوک غواړي نو الله یې څوک منع نه دي د ما سره تعلق پیدا کوي شي او متقی ګرځېدي شي ولی الله او بزرگ جوړېدي شي او دا الله بنده جوړېدي شي اصل کې دا الله بنده جوړېدل لوی خبره ده دا چې د بزرگ کېږم او خلک به زماګي قدر کوي نه دا الله بنده جوړ شه او الله وي ته به څه وغواړي چې الله اراده نه کړي کنه نو تم ګور یو شی غوښتې نشي الله وي که یو انسان دا غواړي چې زما چې کوم دی یعنی نیک انسان دی جوړ شمه او الله نه غوښتي نو نشي جوړې دي نو د دې وجه نه الله نه سوال پکار دی او بیا الله عادت مبارک داري چې څوک نیک جوړېدل غواړي نو الله له توفیق ورکړي وما تشاءون الا ان يشاء الله او الله تاسو اراده نه کوي ان تاسو چې کوم دی اراده نه کوي او چې یو لار اختیار کوي الله ته ځان ورسوي نو دا تاسو نه کوي الا ان يشاء الله مگر دا چې الله اراده وکي نو چې الله اراده وکي نو الله بیا به تعالی د اراده توفیق ورکړي او ته هم چې کوم دی بیا یعنی الله ته ځان ورسوي الله به توفیق ورکړي ان الله كان عليما حكيما بشک الله تعالی هغه علم والے حکمتونه والے نو دیو جن احادیث مبارکاو کې راغلي کنه چې لا حول ولا قوه الا بالله ودالو لای لا حول نشته دی اوریدل نو ګناهونو و غیرنا او ولا قوه نشته طاقت ونیکو او الله پتا بيداري دا زمون سره نشته الا بالله مگر په الله سره بس الله خو الله طاقت ورکړي چې ګنا نه بچ کېږم خپل کوشش وکوم انور طاقت په الله راکړي او دا رنګ نه کو مهنت وکوم او په حقیقت کې ګوره طاقت په الله راکړي نو دا څه خلکو بیا الله امداد کوي نو الله دې علم ولا حکمتونه ولا ما يدخل من يشاء في رحمته داخلوي به الله پاک هغه چارو چې الله اراده وکي نو الله باغ داخلي په خپل رحمتونو کې والظالمين اعد لهم عذابا اليما او الله پاک يرودي ظالمان الله پاک ظالمان يرودي دي اعد لهم عذابا اليما او تیار کړی الله پاک دې ظالمانو پر عذاب دردناک الله پاک موږ تاسو په خپل رحمتونو کې داخل کړي او الله پاک موږ تاسو د خپل عذابونو وساتي صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا دا سورة مرسلات شروع شو مکی سورت تے 50 پکې آیاتونه او 2 پکې رکوګانې دي او دغه سورت مرسلات ذکر ویل کېږي چې الله پاک په مرسلات باندې پکې قسم خوړلې دي او د مرسلات نه څه مراد دي بعض علما فرمایي چې دا الله پاک په هواګانو باندې قسم خوري بعض علما فرمایي چې په فرشتو باندې قسم دي مختلفو توجیهات پکې کړي شوي دي خو مشهوره ترجمه ده چې والمرسلات فالعاصفات والناشرات او فالفارقات دا الله پاک په هواګانو باندې قسم خوري او فالملقيات ذکرا دا په فرشتو باندې الله پاک بیا قسم خوړلې دي
او د دې سورته مرسلات کوم دی موضوع چې د غټه خبره پدې کې هغه مسأله د مجازات چې دا الله پاک بیا بدلی ګوري ورکی دا یو وخت روان دی چې بدانو خلکو ته او نیکانو خلکو ته به خپل بدلی بیا میلاویږي نو دا موضوع ده او د وړاندې رکوع خلاصہ مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله دا ذکر کړی دا چې د اول آیت نه تر دوم پورې اثبات مجازات دی چې دا خبره ثابته ده بدلی به ورکړي کیږي او د اتم آیت نه تر د 15 پورې تشریح د یوم المجازات دا هغه ورځ چې کوم دی پورا وضاحت دی او بیا دا نن نتایج قبیحه چې کوم دغه چې کوم دی کوم خلک منکرین دي د یوم المجازات نه د آخرت نه انکار کوي او دوباره ژوندون نه انکار کوي نو دغه خراب نتیجې الله پاک ذکر کوي نو الله تعالی فرمایي چې زما دي قسمی والمرسلات عرفا زما دي په هواګانو باندې قسمی چې را لګل کېږي عرفا د پاره د فائدې ورکولو خلکو ته الله پاک دا را لګي دا هواګانې چې خلکو له فائدہ ورکي او په دې کې منافع وي بعض علماء ترجمه کړی دا عرفا معنا پر لپسې چلیدونکي هغه هواګانې او فالعاصفات عصفا هغه هواګانې چې هغه بیا تیزی شي په تیزېدو سره والناشرات نشرا بعض علماء معنا کوي چې قسم دې په هغه هواګانو چې راجمع کوونکي دي وریت لره پر راجمع کولو سره او څوک ترجمه کوي چې قسم دې په هغه هواګانو چې جدا کوونکي دي د بخارات لره او وریت لره دا چې کوم دی یعنی جدا کوونکي دي او فالفارقات فرقا قسم دې په هغه هواګانو چې جدا کوي دا وریت دي د باران نه مخکې جدا کی د باران نه وروسته بیا دا ورې جدا کله جدا کی په جدا کولو سره نو په هغه هواګانو قسم دی او فالملقیات ذکرا الله پاک وي د مالي قسمی په هغه هواګانو چې هغه اچون کړي د خلکو پړونو کې ذکرن دا الله ذکر لره چې هواګانې وچلیږي نو خلکو ته الله پاک را یاد شي کله نرمي هواګانې کله سختي هواګانې نو د خلکو پړونو کې الله یاد چې کوم دی هغه ورواچي او چا ترجمه کړی د فالفارقات فرقا قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه فرق راولي د حق او د باطل په فرق راوستو چې کله وحي راوړي نو فرق راولي د حق او د باطل او فالملقيات ذکرا قسم دی په هغه ملائکو چې هغه اچون کې دي او راوړون کې دي یعنی ذکر لره یعنی وحي چې کوم دی راوړي او قران کریم راوړي دي عذرا او نذرا عذرا معنا د پاره د عذر یعنی د توبې وکړو او نذرا او یا د پاره د يرولو یعنی دا کارونه چې دا وریدي کوي دا هواګانې چې کوم دی کوي یا پرشتي کوي نو په دې کې څوک چې د پاره توبه وګرځيږي او څوک الله ته رجوع کوي او دا رنګ د پاره د يرولو او شاه عبد القادر رحمت الله علیه د عذرا معنا کړی دا چې دا خلک سباله چې کوم دی بیا لکه عذر ونکي دا عذاب په ټیم کې چې مونږ چې کوم نه خبرو کفل ملقیات ذکرا الله پاک د مال قسمی په هغه ملائکو باندې یا په هغه هواګانو چې هغه خلکو د الله ذکر را یاد کی او هغه ملائکه چې خلکو دی وحی را وړي دا الله تعالی طرف نه نو چې سبال څوک عذر نه کوي چې رزګین خبر نو او دارنګه شاه عبد العزيز رحمت الله علیه فرمایي چې عذرا د پاره د عذر ان چې سبال دا عذر دوی کوي شي چې خدای پاک دا کار ما کړی دی ستاد وحی د وجنه او ستاد حکم د وجنه او یا دا کار ما پرې خې دی خدای پاک ستاد وحی د وجنه نو دا مختلف مطلبونه بیان کړی شوی دی الله تعالی په دې قسم پوری چې تاسو سره کوم وعده کړی کیږي د قیامت او چې دا عالم به پنا کیږي او دوباره به خلک بیا جمع کیږي نو دا خبره ګور واقع کیدون کی دي لکه ډېر خلکو به انکار کوي چیر دا عالم بنا پنا کی کتاب همیشه چې کوم دی باقی وي او څوک انکار کوي د دوباره ژوندون نه نو الله تعالی فرمایي چې نه دا ټول خبره واقع کیدون کی دي او بیا الله پاک فرمایي چې کله ستوري هغه میټاو کړي شي فاذا النجوم طمست دا چې کوم دی به نور کړي شي د دې د انوارات او رڼاګانې ختم شي او اذا السماء فرجت او چې کله اسمانونه دا وچوي او کولاو کړي شي او په دې دا به اني
هغه اوچوي او بشلیږي او سمې دروازې بشي او په هغه وخت چې کله غرونه نو صفت دا چې کومه پوټي کړي شي او روان کړي شي وإذا الرسل أقرت او په هغه وخت چې پیغمبران هغه را جمع کړي شي په یو وخت مقرره باندې وقتت په یو وخت مقرره باندې دا را جمع کړي شي چې گواهیو کې په خپل امتونو باندې او بیا الله پاک فرمایي چې خبر یې د کومې ورځې لپاره دغه پیغمبرانو نیټه ورکړې شوې ده په کوم ورځ به دوی را جمع کیږي عجیبه ورځ ده خطرناکه ورځ ده لأي يوم أجلت او الله تعالی فرمایي چې دغه ټول امور او دا ټول کارونه الله پاک چې دې نیټه ورکړې ده نو هغه کوم ورځ ده وي هغه د فیصلې ورځ ده چې حقیقت فیصله بیا کیږي او تا ته څه پته ای مخاطبه چې ورځ د فیصلې څه شي ده ان ډېره خطرناکه ورځ ده ډېره عظیم الشان ورځ ده بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا الله دې ما دې قسمي په هغه هواګان را لګل شو عرفا د پاره د نفع ورکولو خلکو ته هواګان الله پاک راولېږي خلکو د پاره پکې فائدې وي فالعاصفات عصفا الله دې ما دې قسمي په هغه هواګانو چې هغه تیز چلیږي په تیز چلیدلو سره والناشرات نشرا او د ما دې قسمي په هغه هواګانو چې هغه را جمع کوونکي دي وریځو لره او دې بخاراتو لره په را جمع کولو سره دا راپورته کوي او را جمع کوي فالفارقات فرقا قسم په هغه هواګانو چې هغه جدا کوونکي دي وریځو لره په جدا کولو سره د باران نه مخکې جدا کوي د باران نه وروسته دا وریځې جدا کوي فالملقيات ذکرا الله دې ما دې قسم په هغه ملائکو باندې چې هغه را رسون کی دي او اچون کی دي او را رسون کی دي ذکر لرا لا الله غ ذکر او دا وحی قران را رسولې دي عذرا او نذرا د پاره د توبې وخت ورو چې د خلک عذر پیش کی او نذر او د پاره د او یا د پاره د يرولو چې د خلک چې کوم ویریږي نه فرمانه خلک ویریږي او مسلمانان خپل عذر پیش کوي او توبه وباسي انما توعدون لواقع خبردار چې هغه چې تاسو لري وعده کړی کیږي د قیامت نو خامخا هغه وعده چې کوم دی واقع کیدونکې دي چې قیامت پر راځي دوباره بجندي کېږي فاذا النجوم طمست پس هغه وخت چې ستوري دا میټاو کړي شي یعنی دا بینوره کړي شي واذا السماء فرجت هغه وخت چې اسمانونه هغه اوچوي کولاو کړي شي فرجت یعنی فتحت کولاو کړي شي وإذا الجبال نصفت هغه وخت چې غرونه دا پوټي کړي شي روان کړي شي وإذا الرسل أقتت هغه وخت پیغمبران علیهم السلام دا را جمع کړي شي په یو مقرر ټیم باندې چې په خلکو گواهی وکي او الله فرمایلی ای یوم اجلت د کومې ورځې لپاره نیټه ورکړی شوی دغه پیغمبرانو ته یعنی وسه خبر یې پیغمبرانو ته دا د کومې ورځې دوی له نیټه ورکړی شوی چې دوی به گواهی کوي عظیم شان ورځ ده لیوم الفصل الله فرمایي دا ورځ د فیصلې دوی ته نیټه ورکړی شوی دغه فیصلې د ورځې چې حقیقت فیصله بکیږي وما دراک ما یوم الفصل او تا ته سپتره ای مخاطبه ای انسان چې د فیصلې غورز کما ورځ ده یعنی عظیم شان ورځ ده ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ د پاره د هغه خلکو چې هغه تکذیب کوي او هغه دروغجن کوي د قیامت راتلله ناغو لپاره هلاکت دی الله تعالی فرمایي چې د قیامت قائم کېدل دا څه بعید خبره نه ده چې دا ټول عالم پناه شي بیا دا دوباره د خلک جنبي شي الله پاک په دې باندې قادر ما علم نهلك الاولین آیا ما ندی هلاک کړي وړاندې الله پاک په خواني خلک ما تبا کړي ندي ثم نتبعهم الاخرين بیا ورپسې کو د دوی پسې داروستونی الله پاک داروستونی دا د دې امت تا کافران دا هم پسې ورپسې کما الله وی که دوی ایمان نه راوړي دوی به ور تباہ او برباد کړي كذلك نفعل بالمجرمين دا رنګ کار کومګ د مجرمانو سره د ګناګارانو سره ويل يومئذ للمكذبين هلاکت په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو چې څوک تکذیب کوي انکار کوي د دې خبره نه چې کافرانو هغه د عذاب مستحق دي
چې څوک د دې خبره تکذیب کوي الله پاک دوی لپاره هلاکت دی. علم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما پیدا کړی نه تاسو داغه سپکو اوبونه، من ماء مهین داغه اوبو سپکو نه، حقیر اوبو هغه پلیتی اوبو دي او منی انسان الله پاک هغه نه پیدا کړی نه دی، نو چې الله پاک هغه نه دی پیدا کو او د علم ورکو سترګې او وګونه، نو الله پاک دوباره دې جمع دی کوي نشي. فجعلناه فی قرار مکین، پس ما ګرځولې دا انسان، الله دا انسان ما وګرځاو او ما دې پیدا کړو فی قرار مکین، په هغه ځای د اوسېدو کې فی قرار، په هغه ځای د اوسېدو کې چې هغه د مور رحم دی، هغه خېټه ده. الله ما دې ګرځولې په هغه ځای د اوسېدو کې مکین، چې هغه محفوظ دی، چې هغه مکین محفوظ دی رحم. الله ما دې پاره کې پیدا کړو الی قدر معلوم، تر دې یو نیټه، تر دې یو مقدار معلوم پورې، تر دې یو نیټه معلومه چې هغه د پیدا کېدو هغه ټیم پورې د مور پر رحم کې وو. اکثر عام ماشومان تر د 9 میاشتو پورې التکی. فقدرنا فنعم القادرون، الله فرمایي پس موږ قادر یو په دې خبره باندې انسان د مور په خېټه کې دې پیدا کوم او دې پاتې کوم، الله یې په دې باندې قادر ما. فنعم القادرون، پس ډېر ښه قدرت لرونکي یو مونږه، الله دې ډېر ښه قدرت لرم. یا فقدرنا، الله ما دا ټول اندازه کړي، دا ټول خبرې ما اندازه لګولې ده. فنعم القادرون، پس مونږ ډېر ښه اندازه لګونکي یو. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت په دغه ورځ د پاره د هغه خلکو چې هغه تکذیب کوي د الله د قدرتونو، چې الله ګینه قادر دی په دوباره جمع کولو، چې څوک د دې نه انکار کوي نو دغه خلکو لپاره هلاکت دی. علم نجعل الارض کفاتا، آیا مونږ نه دا ګرځولې د ځمکه راجمع کوونکي، احیاء و امواتا، د جمدو او د مړو. الله پاک د ځمکه چې دا جمدیم راجمع کړي دي، دا جمدیم په دې باندې ځمکه باندې ګرځي را ګرځي، او دا مړي چې کوم دی هم راجمع کړي، مړي پکې پراته دي. نو الله پاک چې دا کار کوي شمه دا ځمکه راجمع کوونکې ده. وجعلنا فيها رواسي شامخات، او ما پیدا کړی په دې ځمکه کې هغه مضبوط مضبوط غرونه، شامخات دنګ دنګ اوچت اوچت. واسقیناکم ماء فراتا، او اسکولې دي ما په تاسو باندې اوبه خوږې. الله پاک دا خوږې اوبه، یعنې هغه اوبه چې هغه تروي نه وي او تنده پرې ماتېږي، نو هغې ته ماء فراتا وي. لکه سمندر په شان تروي اوبه نه دي، ځکه په تروو اوبو باندې تنده نه ماتېږي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو لپاره ما غرونه پیدا کړي دي، څومره سختي، او بل طرف ته اوبه مې پیدا کړي دي، څومره نرمې دي. نو چې څنګه الله پاک وي سخت او نرم پیدا کوي شمه، نو دارنګې په آخرت کې سزاګانې هم ورکوي شمه او نرمۍ او نعمتونه هم راوستې شمه. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ د هغې خلکو چې هغوی تکذیب کوي د الله د توحید د واجب والي، چې څوک د الله د توحید او د الله د نظام د واجب والي نه انکار کوي، نو هغوی لپاره هلاکت دی. او دغه مکذبینو ته به، دغه مجرمانو ته به په آخرت کې ویلی کېږي، دغه کافرانو ته انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، لاړ شئ تاسو الی ما هغه عذابونو طرف ته چې تاسو د هغې تکذیب کوو، تاسو د هغې انکار کوو، چې تاسو کوم عذابونه اوس نه منل په دنیا کې، نو شابه هغې طرف ته اوس لاړ شئ. نو بیا علما فرمایي چې څنګه په میدان د محشر کې دا نیکان خلک به د عرش د سوري د لاندې وي. الله پاک دې مونږ او تاسو ته نصیب کړي، آمین. نو دارنګې قتاده رحمت الله علیه دغه علما فرمایي چې په میدان د محشر کې د کافرانو لپاره به د جهنم هغه لوګي راوچت شي، او دومره لوګي به وي چې سم په دوی باندې به سورې کړي، او ډېر زیات لوګي به وي، 3 حصې به وي، او په دوی نه به چاپېرئ تر د حساب کتاب د ختمېدو پورې. او د پاسه په چې کوم دی هم لوګي وي ښي طرف ته او ګس طرف ته. نو دوی ته به ویلی کېږي انطلقوا الی ظل ذي 3 شعب، لاړ شئ تاسو په طرف ته هغې سوري چې هغه 3 حصو واله دی، ذي 3 شعب، 3 حصو واله دی. دا د جهنم هغه لوګی دی، هغې طرف ته لاړ شئ.
نو الله پاک ته سورې وي نو چا به وی چې کینې سورې به وي او دوی له بګینه الله کې آرام وي نو الله فرمایي لا ذلیل ولا یغنی من اللهب لا ذلیل چې سورې کوونکې نه وي یعنی آرام ځای ګورې نه وي دغه د دوزخ چې کوم دې کم لوګې دی هغه به ځان لګرم وي نو په دې باندې به سورې نه کړي یعنی دوی په آرام کې نه ولا یغنی من اللهب او نه به پروايي راوستون کوي او نه به بچ کوون کوي من اللهب د هغې لمبونه د هغې ګرمۍ نه د ګرمۍ نه به ګورې بچ کي نه داسې سوری نه دی ګورې او الله تعالی فرمایي چې دغه دوزخ چې دی که نه داسې بصري به ولولي انها ترمي بشرر کالقصر كأنه جمالة صفر الله پاک داسې بصري به ولي لکه د بنګلو او د محلاتو اومنه او بیا الله پاک فرمایي ته به وجه زیړ زیړ اوښان دي نو بعض علما فرمایي چې کل قصر لکه په اول کې به دا بصیر دومره غټ غټ وي لکه د بنګلو اومنه لوی لوی بنګلو د لوی لوی محلاتو اومنه او بیا به چې کوم دی دا بصرې تقسیم شي که نه بیا پوټي پوټي شي نو په آخر کې به دومره وي لکه د زیړ اوښ په شانتې معلومیږي به نو یا خدا مطلب دی او یا دا مطلب دی چې په دنګوالي کې به دا بصري داسې بره بره ځي لکه د بنګلې څنګه چې بنګله چې کوم دی باره محلي او بنګلۍ او په غټوالي کې لکه د زیړ اوښ په شانتي وي انها ترمي بشرر کالقصر الله فرمایي بېشکه دغه دوزخ چې دی دی به ولي هغه بصري کالقصر په شانتې د بنګلو په شانتې د بنګلې باندې په اول کې لکه دومره غټ بصرې به وي لکه د یو محل نه كأنه جمالة صفر گویا کې دغه بصري چې دي اوښان دي زیړ زیړ نو حضرت نبی رحمت الله علیه فرمایي چې په اول کې به لکه د بنګلي هم نه غټ بصرې وي او بیا دا بصري تقسیم شي که نه او جدا جدا شي نو په آخر کې به لکه د زیړ اوښ په شانتې معلومیږي ویل یومئذ للمکذب هلاکت ته په دغه ورځ دپاره د هغې خلکو چې هغه تکذیب کوي د دې واقعاتو هذا يوم لا ينطقون الله ودا دا سه ورځ دا لا ينطقون دوی با دا مجرمانو پکې خبرې نه کوي دوی پکې خبرې نه کوي نو د بعض آیتونو معلومیږي چې دوزخیان به خبرې نه کوي او د بعضو نه معلومیږي چې خبرې به کوي نو یا خدا مطلب دی چې مختلف حالات په بعضو ټیمونو کې به خبرې نشي کولی دومره په عذابونو کې مبتلا به وي او په بعض ټیم کې به چې کوم دی خبرې کوي کله به کوي کله به نه کوي او یا دا چې خبرې به نورې کوي خو هذا یوم لا ینطقون دا مطلب دی چې داسې خبرې چې دوی له فایده ورکړي نو په خبرو کې به دوی ته فایده نه وي هذا یوم لا ینطقون دا داسې ورځ دوی به خبرې نه کوي یعنې فایده به پکې ورته نه وي ولا یؤذن لهم فیعتذرون او نه به اجازت ورکړی کېږي دوی ته چې پس دوی عذر پیش کړي چې دوی ګینې عذر پیش کړي ځکه دوی ته عذر شته دی نه نو عذر خو دوی ته پاتې شوی نه دی الله پاک کتابونه رالیږلي دي الله پاک له عقل ورکړی و او د خیر او د شر لارې معلومه کړې وه نو دوی ته به بیا انسان عذر به نه نو ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د هغې خلکو دپاره چې هغه تکذیب کوي د دې ټولو خبرو نه اوس چې کومې بیان شو هذا یوم الفصل الله وی دا هغه ورځ د فیصلې به وي د فیصلې هغه ورځ د نیکانو خلکو خپلې بدلې او د بدانو خپلې جمعناکم والاولین چې را جمع کړي یې مونږه تاسو ای د دې امت تکذیب کوونکو او ای د دې امت کافرانو تاسو ما را جمع کړي یې والاولین او هغه وړاندبني هغه پخواني منکرین او کافران مې را جمع کړي دي ټول خلک مې را جمع کړي دي نو که تاسو په دنیا کې به دا خبرې کولې چې بیا به مونږ ځان خلاص کوو چا به پیسې به ورکو چا به دا به وکړو په زور باندې به ځان خلاص کوو لکه هغه یو کافر پکې وی که نه چې کله دا خبره واورېده چې په دوزخ 19 فرشتې مقرر دي نو هغه یو پکې وی د 19 لپاره خو زه یوازې کافي یم او د دوه تاسو چې کوم دی تاسو راټینګې کوي که نه وي نو الله فرمایي فإن کان لکم کید فکیدون پس که چېرته وي تاسو لپاره څه تدبیر د خلاصېدو او د ځان بچ کولو فکیدون نو پس هغه تدبیر وکړئ زما خلاف الله وي که زما د هغې سزاګانو خلاف څه تدبیر کوی شي نو وکړئ که نه که څه چل دله درځي او ځان خلاصوی شي
ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د هغه خلکو چې هغه تکذیب کوي د دوباره ژوندونه. ان المتقین فی ظلال وعیون دا دویمه رکوع شروع شوه د سورة مرسلات. دې کې دا بیانېږي چې څوک یوم المجازات مني د هغوی هغه ښکلې بدلې الله پاک ذکر کوي. او دارنګې په دې رکوع کې دوباره انذار دوباره يرول بیا بیانېږي. ان المتقین فی ظلال وعیون بشکه متقین پرهیزګاران خلک به په سورو کې وي او په چینو کې د عرش د هغې سورې لاندې او د جنت په سورو کې به وي او دارنګې د جنت چینې به ورته میلاویږي او هغه به استعمالوي دا د ګبین او دا د شرابو او دا د پیو. وفواکه مما یشتهون او دا متقیان به په هغې میوو کې وي د هغې نه چې دوی خواهش کوي او د دوی وتړه کېږي نو هغه میوې به ورته میلاویږي. دا وچې میوه دا لمدې قسمه قسم او دوی ته به ویلی کېږي کلو خورئ واشربو او اسکئ هنیئا ښه مزېدار خوشګوار ښه مزېدار او ښه خوشګوار. هني هغې ته وي یو شی چې کوم دی ښه ښکلی هضم شي طبیعت قبلی طبیعت ورته کېږي او ښه هضم شي او بیا د هغې ښکلی انجام وي. د انجام په لحاظ سره هم ښه خوراک او ښه څښاک ته هني ویلی کېږي. نو خورئ او اسکئ تاسو ښه مزېدار خوشګوار بما کنتم تعملون په سبب د هغې چې تاسو کوم عملونه کوله چې کوم نیک عملونه کول د هغې د وجې نه تاسو اوس خورئ او اسکئ. انا کذلک نجزي المحسنین بېشکه مونږ دغه رنګې بدلې ورکوو نیکانو ته. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو چې څوک تکذیب کوي د جنت هغه نعمتونه هغه دروغجن کوي نو د هغې خلکو دپاره هلاکت دی. او الله تعالی فرمایي چې ای کافرانو ای مجرمانو په دې دنیا کې ټیک ده نو چې نه معنی چې بس خورئ او څښئ لکه د ځناورو په شان دی. کلوا وتمتعوا قلیلا خورئ او پیدې حاصله کوئ څه لږه زمانه یعنې په دې دنیا کې. انکم مجرمون بېشکه تاسو مجرمان یئ. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغې ورځ د هغې خلکو چې هغه تکذیب کوي او انکار کوي د عذابونو د جرمونو نه چې څوک د جرمونو عذابونه نه مني. الله فرمایي د هغوی لپاره هلاکت دی. واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون په هغه وخت کې چې وویلی شي دوی ته ارکعو چې رکوع وکئ یعنې منځونه وکئ نو لا یرکعون دوی رکوع نه کوي او مونځ نه کوي. دا کافران خو مونځ نه مني که نه یعنې چې دوی ته وویلی شي چې بس مونځ وکئ یعنې ایمان راوړئ او شا به یې مونځونه کوئ نو دوی مونځ نه کوي یعنې ایمان نه راوړي. یا په هغه وخت کې چې وویلی شي دوی ته ارکعو تابعداري وکئ چې ټیټ شئ یعنې تابعدار شئ نو لا یرکعون دوی تابعدار کېږي نه. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغې ورځ دپاره د هغې خلکو چې څوک تکذیب کوي د الله اوامر نه مني د الله نواهي نه مني د الله حکمونه نه مني او تکذیب کوي د دې خبرې نه انکار کوي چې دا جرم نه دی د الله حکم هغه نه منل دوی وی جرم نه دی. نو الله فرمایي چې څوک د دې نه تکذیب کوي انکار کوي هغه لپاره هلاکت دی. او الله تعالی فرمایي چې په دې عظیم الشان کتاب باندې دوی ایمان نه راوړي که نه څومره ښکلی کتاب دی او بلاغت او په فصاحت او معجز کتاب دی او څومره خوندور کتاب دی نو بیا به په بل کوم کلام باندې دوی ایمان راوړي چې په دې کلام باندې ایمان نه راوړي که نه. فبأي حديث بعده يؤمنون الله فرمایي پس په کوم یو کلام باندې د دې قرآن کریم نه پس چې د دې قرآن کریم باندې ایمان نه راوړي که نه یو سړی او په دې سره هدایت قبول نه کو نو په کوم یو کلام باندې د دې قرآن کریم نه پس که دوی یؤمنون ایمان راوړي یعنې بیا په آخر په کوم کتاب باندې او په کوم کلام باندې ایمان راوړي او هغه به چې کوم دی تسلیموي چې هر کله قرآن کریم غوندې اثرناک کتاب دوی د هغې نه فایده حاصله نه کړه نو بیا بلا بل کتاب داسې کم یو وي چې دوی په هغې باندې ایمان راوړي یعنې دا ډېر سخت زدیان دي. الله پاک فرمایي د دې وجه نه په احادیثو کې راغلي دي چې دا آیت سکول ولي که نه نو زموږ نه بهر هم دا کلمات ویل پکار دي چې آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی بس په الله باندې او که څوک نفل لمونځ کوي په هغې کې هم دا ویل شي خو په فرضو کې به ګورې نه وي. صدق الله العظیم.